کوونکو او د دغې لارې د افغانستان مسلمان او مجاهد ولس ته خپلې نیکې درانه سلامونه، نیکې هیلې او درانې هیلې تقدیموم. تاسو د خپل سوال یو وارې بیا تکرار کړئ، زه پوه نشم. آیا شما در شبکه القاعده این تمایل را برای گفتگو و کنار آمدن با غرب میبینین؟ نه، تاسو مکمل هغه خپل سوال تاسو وکړه، اول کې هغه پوښتنه زه تاسو نه کول غواړم. با شناختی که شما از شبکه القاعده دارین، آیا شبکه القاعده اهل کنار آمدن هست؟ د کوم ځای نه تاسو دا سند لرئ چې زه معلومات لرم؟ شما به عنوان کارشناس در بحث حضور پیدا کردین، به این خاطر میگم که شناخت دارین. شناسان خود در طول دیگه تاسو ولدین دا خب اما اینا گفتن از شناخت خود با اون شبکه. ګورئ دوست، زه به یو پوښتنه اول وکړم. حالا شما باید مطالعه کرده باشین کتابی یا مقالی، به این خاطر شناخت گفتیم. اینا نگفتیم که عضو القاعده هستین. خیر که ما غلط فهمی نشده باشه. د دې پروا نه ساتم. زه یو پوښتنه لرم، یو سوال دی. ولې القاعده منځته راغله؟ د څه دپاره را پیدا شوله؟ چی از پاسخ این سوال پیش خود شما؟ کله چې روسانو په افغانستان کې عملا تجاوز و که نظامی حضور پیدا که هغې نه مخکې القاعده ولې نه وه؟ دا یو سوال دی، یو پوښتنه ده، باید څوک ورته ځواب ورکړي. خب شما چه پاسخ دارین برای این سوال ابتدا؟ دغه خبره د امریکې وزارت خارجه ته دا کړې ده، په داخل د وزارت خارجه کې د القاعده بنیاد او منځته راتګ تاسو امریکایان او دا یهود د دنیا دا یې سبب موجب ګرځېدل. یعنی القاعده حالت دست غربی ها است؟ نه. پس به چی معنی؟ زه درته وایم هغوی هم دا پوښتنه وکړه. تاسو وګورئ یهود په فلسطین کې د 80 کلونو را دې خواته د مسلمانانو ناحقه وینې توی یو ظلم کوي او دا امریکا د دوی ملاتړ کوي. نن دا خلق مجبور شول و په افغانستان کې دا ځاله جوړه کړی، دوی مقابل کې وجنگیږي. جناب آجی صاحب، این سوالم از شما دارم، اینها چرا افغانستان را هدف قرار بدن؟ اگر ظلم یهود کرده بالای فلسطینیان، چرا باید افغانستان این قربانی را بده؟ اینجا چرا لشکرکشی بکنه اعراب؟ تاسو مخکې چې د هغوی نه دا سوال کوئ، د نورو نه دا پوښتنه وکئ چې د القاعده نه مخکې روسان ولې دلته حمله وکړه. حالا این سوال نزد شما چی است؟ این اعراب چرا سرزمین های خود را مانده و به افغانستان آمدن؟ عربستان سعودی کشوری است که در اسلام حرف اول را میزنه، در اونجا سربازان آمریکایی حضور دارن. حالا اگر بحثی از جهاد و این مسائل هست، اونجا باید مثلا مطرح شود. تاسو کې متعدد پوښتنې پیدا کړئ، زه به بیا نور تاسو ته وګورم. بفرمایید. تاسو ما پرېږدئ چې زه دا یوه خبره سرته ورسوم، تکمیل کړم، زه ټول ځواب وایم. د جهاد په دوران کې ولې دغه مشرانو او دغه حکومت کې ناس خلکو د عربان د ځان سره ساتل؟ هغلته یې ولې مشروعیت ورکوو چې نن یې حرام ګڼي؟ تم دا خبره کوي. ګوره اسلام د سعودي عربستان نه ظهور کړی دی. تاسو ورشئ دلته په دې شاد شمشیره کې دوه هغه شاد شمشیره کې او په هغه کې دا څه ورته وایي، په دا خوا هدیره څه شی ده دی کابل شاته، دا عمومي مشهوره هدیره چې ده شهدای صالحین کې هغلته دوه صحابه پراته دي، دا د کوم ځای دا ولې راغلي وو؟ دا خو داسې یو سوال ته کوي چې بیخي زما د عقایدو سره خلاف کې ته یو خبره کوي. زه تاته یو خبره کوم، هغوی چې نن دلته جنګ کوي، ما پرېږده خبرې ته، هغوی چې نن دلته جنګ کوي ټوله دنیا د اسرائیلو حمایت کوي، ټول کفري ممالک او ټول کفري ممالک دلته حضور لري، هغوی هم په یوه نقطه کې ورسره جنګ کوي، هېڅ ورسره نشي کېدلی. دا ما دوی ته هغلته ویلي دي، په امریکا کې دا خبره ما دوی ته کړې او پې قناعت یې کړی. زه به تاته یوه خبره وکړم، دغه پوښتنه ما بار بار کړې ده او اوس یې بیا هم کوم. ما ته یو څوک د دې ځواب راکړي چې راځئ دا خپل مشکل خپله سره حل کړو، افغانستان په رابطه خبرې کړو. ولې دې خلکو ته تروریست وایي؟ تروریست څه معنا؟ څوک یې تعریف راته کولی شي څه ته وایي تروریست؟ آقای میر بفرمایید. و اجازه شما جناب عادی صاحب، ما هم جهاد کردیم، هم در مقابل طالبان جنگیدیم و از شما سوال میکنم که تاکستان های کدامن را کیها در دادن؟ درخت های کدامن را کیها سر زدن؟ کانال آبی را که زنبور آب پیدا کرده میتونست کیها از بین بردن؟ به نام چی از بین بردن؟ مگر این مردم مسلمان نبودن؟ مگر این مردم مجاهد نبودن؟ مگر این مردم ظلم سرشان نشده بود؟ در مقابل روس از مردم کدامن کرده کی زیاد جنگیده بود؟ امروز قریجات را که شما در کدامن دارین که در نزدیکی میدان بگرام روس سرش تسلط نداشت، اینا را کی از بین برده بود و به نام چی؟ زه به د دې ځواب وایم. زه دا عمل کاملا
د شریعت د نقطې نظر نه تقبیحوم. خو همین القاعده بود دیگه. ما خبره ته پرېږدئ که نه صبر وکړئ ته سوال دې وکړو به ځواب ته غوږ باسي. اسلام حکم کوي چې تاسو به د جنګ کې فصل، زراعت، ماشوم، زنانه، سپین ږیری او بېګناه خلق حتی اسیر به هم نه وژنئ. زه به دا یوه پوښتنه و مهمتر از همه که مسلمان را نباید بکشین که ولو که کافر اسیر هم وي تاسو یې مه وژنئ تر څو پورې چې حکم د محکمې پرې نه وي. زه داسې یوه پوښتنه کوم د طالبانو نه مخکې په دې کابل کې چې 80,000 کسه تاسې مړه کړل او د خلکو کورونه وران منظورتان تاسی خطاب به کی است آقای فرید؟ منظورتان خطاب به کی است؟ آقای میر را میگین؟ تو خو زما خبره ته وګونی زه ملت ته خبره کوم، ملت قضاوت کوي. زه دا وایم چې د طالبانو د حضور نه مخکې په کابل کې چې 80,000 خلک مړه شول، د خلکو په سرونو میخونه ټکول شول، د مړي هغه د رقص مرده پې وشو، په کانتینرو کې خلک وسوځېدل، د زنانو د مکرویانو ځانونه خطا کړل، د خلکو ملکیتونه لاړل. آیا دا جرم و ظلم نه دی؟ ولې تشبیه کوي دې سره؟ تشبیه کو خو ټول ناروا ده، حرامه ده. زه نه هغه تاییدوم. حالا به خاطر اون مظالم نیاز هست که اینجا پاکستانی ها و عرب ها آورده شود در افغانستان؟ پاکستانی و د عرب خو چا سوال نه دی کړی. زه داسې وایم ګوره سوال صبر وکړه. آقای میر چی بود؟ پوښتنه کوم صبر وکړئ. راځئ یو بله خبره د خپل مشکل لنډ حل کړو. زموږ او ستاسو ټولو مسله په دین او په اسلام په علماو خلاصېږي. درسته ده که نه؟ منئ راسره. د افغانستان د علماو شورا موجوده ده. دغه علماو ته به تاسو سبا یو کلیپ یوسئ او د دوی نه به داسې یو رسمي فتوا واخلئ. رسمي فتوا ګوره دا د افغانستان ملت دې ټول واوري. داسې رسمي فتوا به ترې واخلئ او دوی به ولیکي لکه څنګه چې د روسانو په مقابل کې د جهاد اعلان کړی او فتوا یې ورکړې وه چې ستاسو مرګ د روسانو په مقابل کې شهادت او د هغوی مرګ مردار دی. دا خلک دې داسې یو فتوا ورکړي چې په افغانستان کې دغه موجوده جنگ د طالبانو د دې نظام په خلاف دا بغاوت دی، د طالبانو مرګ مردار دی او دا خلک شهیدان دي یا هغه شهیدان دي دا مردار دي. مهرباني وکړئ ولې دا مشکل تاسې نه حلوئ؟ خلکو ته یې ورکړئ که نه ولې نه وایي د ژبې د پاسه خبرې کوئ؟ ورکړئ یو فتوا ورکړئ دا خلک پوه شي. موږ نه خو ټوله لاره ورکه ده. تاسې په دې نظام کې علما کېنولي دي ولې دا فتوا نه ورکړئ؟ شما هم به عنوان یک عالم دین چنین فتوایی را صادر میکنین؟ زه عالم دین نیم که زه عالم دین وای خب به عنوان یک فرد، به عنوان یک کارشناس چه فتوایی صادر میکنین؟ کدام طرف جبهه حق است؟ زه داسې فتوا ورکوم چې هر خارجی متجاوز په مقابل کې جنگ مطلق جهاد دی که څوک په دې کې مري مرګ شي. این خارجی هایی که در افغانستان است بالکل د دې په خلاف باندې جهاد مطلق فرض عین دی. دا چې مونږ نه کوو ګوره دا چټي خبره ده. دا چرا نمیکنین آقای فرید؟ شما اینجا در بس حضور دارید اما در جبهه نیستین. اوس زه تاسو یو خبره حجم یو فرض دی کنه. یو سړی چې توان نه زه خو انکار تی نشي کولای. این توان را ندارید که در حال حاضر جهاد بکنین یا ایستادگی بکنین؟ توان ونه لرم. البته دا توان ما نه خدای اخیسته په هغه وخت کې د روسانو په مقابل کې ما جهاد کو. ما ولیدل د جهاد په سر باندې هغه معاملې وشولې چې تر اوسه پورې موږ ورته حیران یو. چرا این ناتوانی را احساس میکنین آقای فرید؟ چرا این ناتوانی را امروز احساس میکنین؟ شما یک دوره در شورای ملی افغانستان به عنوان نماینده مجلس در انتخابات حضور پیدا کردین. از مزایای این نظامی که به قول شما حلال هست که بر ضد این خارجی ها سلاح گرفت و اینها را کشت مستفید شدین و پولی را که خارجی ها معاش میداد از اون مستفید شدین. امروز فتوا میتین بر ضد از این. چرا این پول شورای ملی را از کجا میگرفتین؟ صبر وکړه مهرباني وکړه. څومره ګوره دا ما یو وخت مخکې دا خبره کړې تاسې بیا را باندې تکراري کوئ. راځئ داسې حساب وکړو خارجیانو څونه پیسې راوړي، څونه دلته لګولي، څونه بیرته وړي، څونه دلته خلک وژلي. اون ما محاسبه نمیکنیم. در این بحث نیست آقای فرید. بیشترین کمک ها تمامی کمک ها را صبر وکړه. تاسې ملي شورا د خلکو صبر وکړه. تاسې ملي شورا ته راغلي خلک د حکومت نمایندگان ګڼي که دا د ولس ګڼي؟ نمایندگان مردم. اما پول این انتخابات را کی داد؟ ګوره ته اما پول انتخابات را کی داد؟ چا ورکړي؟ د هر کاندید نه د اوس په انتخاباتو کې دا کوم کشورهای اروپایی د خلکو نه واخیستې دا چا ورکړي؟ دا خو د خلکو پیسې وي چې لاړې حکومت پیدا کړو. حالا به این سوال آقای فرید که تاسې ولې ځواب نه راکوئ؟ زما خبرې نه خواته بفرمایید. عاید افغانستان که تمامش از گمرکات افغانستان است سالانه به 1 میلیارد دلار نمیرسه. مصرف افغانستان حکومتش سالانه 4 میلیارد دلار است. اما عاید گمرکات ما که است از مالی است که ما وارد میکنیم، تکس میدیم و این مال هم اکثریتش در ارتباط با نیروهای خارجی است. امروز ماش مامور ما شما را خارجی ها میتن. بعضی از حقایق را ما بپذیریم که ما یک کشور ناتوان ناچار دست به گدایی هستیم. دست ما به همه دراز است. ببینین در طول جهاد ببینیم کلینیک ما شما را کی کمک میکرد؟ برای مردم فقیر ما شما کی نان میرساند؟
همین نهادهای غیر دولتی غربی بود که بر ما همین کمک ها را میکردن. دکترایی که میامد ما را تداوی میکرد کی ها بودن اینا؟ شما یکی از کشورهای عربی را نام بتین که یک کار موثر در افغانستان کرده باشه در ارتباط به بازسازی افغانستان، در ارتباط به بهداشتی افغانستان، در ارتباط به فقر زدایی در افغانستان یک کار را کرده باشن. ببینید پاکستان تانک‌های شما را عرق کردن. این غربی ها کمک میکنن، اما کجاست این کمک و سخاوت کشورهای عربی و این چې وخت عربو کمک نه دی کړی بیا خلک بد کوي چې د عربو په خره کشکاږي چې مداخله دي شي ونه صبر وکړه خبره دغه څونه وسله چې ستا جهاد ته راغلې د امریکایانو د چین نه اخیستې دا ټول د عربو پیسې دي. څوک وایي چې نه دی کړی؟ ولی این پول امریکایی‌ها بوده که ګوره صبر وکړه، امریکایان دې ځان ته ورکړي. امریکایان دلته خپل اغلا ته راغلي ناستي. داسې هوایي خبرې دي. تاسې یو وارې پوښتنه وکړئ چې دلته خلکو څومره کومک کړی، د مهاجرو سره څومره کړی، د افغانستان جهاد کې څومره کړی، د غونډونو او د تشکیلات حتی د جبهات چې مستقیما عربو پکې هلته سهم درلود نمایندګان یو که نه زه به اوس یو لنډ مثال ووایم. قانوني صاحب ستا د اوس پر حال د ولسي جرګې غړی دی، ته ورته ووایه چې تا د هلال احمر سعودي نه څونه کومکونه اخیستي، راز زما په مخ کې زه در باندې شهادت وایم. نه دي اخیستي. چند درصد کمک ها را تشکیل میده آقای فرید؟ زه تا ته یو خبره کوم. چند درصد این کمک های بین المللی و کمک های عرب ها ما به یو خبره ته پرېږدي. ګوره زه داسې وایم راځئ داسې قضاوت وکړئ، دا ستاسو خبره به زه صحیح کړم، دا خپله به شاته واخلم. اوس د عرب د امریکانو تاسې سره کومک کړی څه کوي؟ دا وطن ټول ورته سپاري، د خلکو ناموس ورته سپاري، د خلکو عزت و ابرو ورته سپاري، د خلکو خون ورته بخي. د دې معنا دا ده چې چا کومک کړی دی زموږ د ښځې ویسي، زموږ د بچیانو مړه کړي، زموږ د په کورونو ننوځي، تجاوز دې موږ دا څه حال دی پېښ کړی؟ د دې دپاره تاسې ورسره دا مرسته کوله؟ بیا هلته د خلکو ابرو اخلي. زه داسې وایم چې راځئ یوه خبره بله وکړو. وخت چې تاسو دا خبره کوئ که نه وروره دغه وخت کې مزاحمت مه کوئ، خلک دلته خبرې کوي تاسې زنګ ولي. زه داسې وایم که چېرته دغې ته دا خلک د ناحق په سترګه ګوري زه ورسره منم، خو راځئ بل کار وکړئ. هغه چې ناحقه دی او ته ورباندې حکم کوي چې ستا جهاد هم جهاد نه دی، ته باغي مې، ته تروریست مې او ستا مرګ هم خراب دی. هغه چې راځي ځان انتحار کوي، ځان منفجر کوي، ځان وژني او په ناحقه ځي دوزخ ته، ته خو ځان ته مسلمان وایې که نه؟ ته مې یو دوه درې پیدا کړه چې د هغوی په منځ کې وکړه، ولې دا جرأت نشي کولی؟ آقای فرید اون سوال بی پاسخ ماند که سازمان القاعده اهل گفتگو است. ګورئ زه به تا ته یو خبره وکړم، په دې باندې تاسې ټول پوه شئ. خدای پاک څه وایي؟ د الله خبره به وکړو، دا خپلې خبرې به ټولې پرېږدو. خدای پاک وایي الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. خدای وایي هغه کسان چې د مسلمانانو په بدل کې کفار په دوستۍ نیسي او کفارو ته دوستان وایي او دوی فکر کوي چې دوی سره عزت دی، دوی به دې پوه شي چې عزت دوی سره نشته، عزت ټول خدای سره دی. اما این کفار زه به تا ته یو خبره وکړم. ګوره د قرآن فیصله د قرآن فیصله څنګه ده؟ پای این قرآن کفاری را که شما به قول شما پای اینها را در افغانستان کی کشید؟ پای این خارجی ها را به افغانستان کی کشید؟ ولې تا ته معلوم؟ اینو من از شما میپرسم. ما نه ولې پوښتنه؟ خو ما نه خبرې. شما کارشناس هستین در این بحث شما مطبوعات د کارشناس نه ډېر فعال دي کنه؟ تاسو ته خو دا ټول معلوم دي. دا اول د چې دا خلک دلته راغلي. من گرداننده بحث هستم، سوال میکنم پای این خارجی ها را به افغانستان کی کشید؟ وګ دی ونیسه زه به تا ته یو خبره وکړم. حالا این سوال را اگر پاسخ بدین پای خارجی ها را به افغانستان کی کشید؟ د خارجیانو دراتک اصلي منبع او اصلي عامل د مجاهدینو اختلاف په افغانستان کې چې دوی جنګونه شما هم یکی از این مجاهدین بودین؟ بله. زه په جنګ کې واقع سړی نه وم، ما په داخلي جنګ کې بالکل سهم نه دی اخیستی. که چا ثابته کړله زه ورته جرم ورکوم، مګر زه په جهاد افتخار کوم، زه په مجاهدینو افتخار کوم. دا غلطي او سهوه به دوی ټول مني که دوی په خپل منځ کې جنګونو ته نه وای تلي. د نجیب حکومت چې سقوط وکړه د هغې نه وروسته چې کوم جنګونه دوی جایز ګڼل او دلته د خلکو ابرو عزت په ټول افغانستان په دې حل که دوی دا کار نه وای کړی، امریکا دلته څه کول؟ طالب به د کوم ځای پیدا شوی؟